یو بزرګ باره کې راځي، فرمایي چې یو بزرګ و هغه ته به خلکو مشکي بابا وي، د هغه نه به خوشبو، د هغه د بدن نه به خوشبو تله. خلکو ورته اکثریت به وي چې یاره دا ته کومه خوشبو، هغه ورته وي چې زه خوشبو نه استعمالوم، دا الله رب العزت زما د بدن نه یو خوشبو روانه کړې ده. خلکو یې تپوس وکړه چې آخر دا وجه څه ده؟ هغه ورته وایي چې بس پرېږدی، خو لیکن چې خلکو ډېر زیات کله تنګ کړه، هغه ورته وایي چې زه درته خپل واقعه بیان کړم. وی دا زما د ځوانۍ واقعه ده، زه په ځوانۍ کې انتهایی زیات خوبصورت وم، ډېر زیات ښکلی وم، او زمونږ دکان ته به یوه زنانه راتله او ما د کپړې په دکان کې کار کو. زمونږ دکان ته به یوه زنانه راتله، زمونږ نه به اکثر کپړې اخیستې. یوه ورځ یې په سبانه باندې زه خپل کور ته وغوښتم چې یاره راشه یا کپړه راوړه یا څه، خو چې کله زه لاړم نو د هغې دغه چې کوم دی نیت زما دپاره بدل شو، زما نه د بدکارۍ مطالبه وکړه. وی ما ډېر زیات ځان د خلاصولو کوشش وکړو، خو لیکن چې کله راته د خلاصې یو لاره میلاو نه شوه نو ما یو سوچ وکړه چې یاره خلاصې خو هسې هم نشته. وی ما ورته وویل چې زه بس صحیح ده ستا خبره منم، خو لیکن دومره مهلت راکړه چې زه پکې بول وکړم. لاړم دغه ته واشروم ته لاړم. وی چې کله واشروم ته لاړم وی پاخانه مې وکړه او هغه پاخانه خپله پاخانه مې راواغېسته او هغه مې په ټول ځان باندې ومږله. ما وی چې یاره د دې زنانه زما نه کرکه پیدا شي او الله رب العزت ما د دغې ګناه نه وساتي. وی ټوله پاخانه مې په ځان باندې ومږله. وی چې کله راووتم هغې زنانه راته وکتل، وی بس انتهایي هغه مالداره زنانه وه چې ما ته یې وکته، وی بد ردې شروع کړې، خپل نوکرانو ته یې ویې چې دې وباسئ، دې زما د کور نه وباسئ. وی زه چې د هغې د کور نه راووتم وی د الله رب العزت شکر مې ادا کړ چې یا الله تا زه د دغې ګناه نه وساتلم. وی چې رالم ځان مې پاک کړ. وی د هغې ورځې نه بعد چې کوم دی زما د بدن نه الله رب العزت خوشبو روانه کړې او تر ننه پورې ته خوشبو ځي. دا تانوي رحمت الله علیه خپل کتاب کې دا واقعه ذکر کړې ده. نو زما عزتمندو کله یو انسان نن سبا ما او تاسو د خپلو خواهشاتو پوره کولو دپاره د الله رب العزت حکمونه چې کوم دی په عمل کوو، د خپلو لاندې کوو، خو لیکن چې کوم سړی د الله رب العزت د حکم پوره کولو دپاره خپل خواهش په عمل کې که نه، خپل خواهش د خپو د لاندې کې، نو زما عزتمندو یوازې دا دغه سړی نه، دغه بزرګ نه، هر سړي دپاره الله رب العزت ګوره په دنیا کې هم دی خلکو ته ښایي چې کوم سړی زما د رضا دپاره خپل خواهش قربانۍ، هغه له زه داسې انعام ورکوم. زما عزتمند دا خو ویله صرف په دنیا کې دغه انعام ورکړی چې یاره د هغه د هغه بدبویي، هغه ګندګي یې د الله رب العزت د حکم د ماتولو د خاطر چې دغه مات نشي، د الله رب العزت نافرماني ونه کړم، د دغې دپاره یې ګندګي په خپل بدن باندې ولګوله. الله رب العزت تر مرګه پورې د هغه د بدن نه چې کوم دی بیا به خوشبو بوتله او هغه خوشبو به څه وه؟ د مشکو ښه مشکي بابا به ورته خلکو وایي ښه. نه د عطار نه د سړی تپوس وکړي، کوم سړی عطر خرڅوي که نه چې نن سبا د مشک څه قیمت دی او څه ریټ یې دی، ما بیا ما تاسو ته پته ولګي. زما عزتمندو که ما تاسو داسې شو که نه چې خپل خواهشات د الله رب العزت د رضا دپاره قربان کړو که نه، نو الله رب العزت به په دې دنیا باندې ما تاسو ته د هغې ثمرې، د هغې انعامات راکوي، او په آخرت کې خو الله رب العزت د هغې بیا وعدې کړي دي انشاءالله رب العزت به راسره ډېر د احسان معامله کوي.